शलम सिपारा आयत नंबर 58 देत के अल्लाह ताला द दुनिया यर और कई तखवीफ दुनियावी दे मसला बयान शवा वाज़ेह शवा ज़जरुनोम जिक्र शो तरगीबम मिलो शो ब्याम न मनी नु द दुनिया पर हालातों के लगयर और का چې تاسو لږ سوچو کې تاسو د چم گاون کې او اطرافو کې وګورئ تجارت له ځای راځي داسې علاقې او داسې ځایونه به هغه تاسو ووینئ چې هغه به کنډرې پرتې وي هغه به وران شوي تا ته به دا معلومیږي چې یاره په دې کې چا ژوند کړی و څوک پکې اوسېدلی و خو اوس چې نو دغه شانتې پرتې دي دا ولې دا ځکه چې دا تباه شوي دي عذابونه پې باندې راغلي وو هغه عذابونو کې الله تعالی هغه تباه کړو په خپل ژوند کې تکبر کو لویه کوله بطرت معیشتها تکبر کو په ژوند خپل کې ځان یې چې نه هغه ډېر لوی ګڼو وی مونږ ډېر لوی چې نه خلک یو او ویل به وی مونږ یو مهذب قوم یو فلا نحتاج الى تهذیب غیرنا مونږ د بل چا تهذیب ته چې نه هغه محتاج نه یو اوس به چې دی نو یو سړی راځي او هغه مونږ ته وایي چې دا ژوند به داسې تېروئ هغه به چې نه یو بانډیچي وي او زمونږ نه به ښکته وي زمونږ عمرونه هم ترنه زیات دي زمونږ تجربې ترنه هم زیاتې دي دنیاوي اعتبار سره زمونږ علم هم زیات دی پوهه هم زیاته ده او دی به اوس مونږ ته د ژوند د تېرولو طریقې ښیي نه منو مونږ دا خبرې داسې قسمه خبرې به یې کولې د هغې د وجې نه الله تعالی پې باندې عذاب راوستو تباه یې کړل الله وایي فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم دغه کورونه دي په هغې کې اوسېدل نه دي شوی پس د دوی نه الا قلیلا مګر لږ غوندې څه کورونه او څه آبادۍ هغه به داسې چې هغه به ورانې شوي تا ته پې باندې آثار ښکاري چې یاره په دې باندې عذابونه راغلي دي هغه عذاب کې تباه شوي دي څه کورونه به داسې وموینې چې په هغې کې خلک اوسېدل اوس هغه کنډر پروت دی خلک ترنه تللي دي خلک ترنه تللي ته دې ته سوچ وکړه چې دا خلک په دې کې اوسېدل هغه اوس نشته چېرته لاړل هغه د دې ځمکې دی تل ته لاړل په دې کې دفن شو ساګانې ترې نه ووتې هغوی په دې دنیا کې باقي پاتې نه شو زوم په دې دنیا کې باقي پاتې کېدو والا نه یم که ډېر هم تکبر وکړم ډېر هم ځان لوی حساب کم خو یو ځل نه یو ځل بچې نو همدې خاورو ته ځم که باچا دی او که ګدا دی که مالدار دی او که فقیر دی یو ورځ چې نه هغه ترنه ساه وتونکې ده دغه ساه چې رانوځي نو د دقه ټیم دپاره ما څه تیاری کړی زه اوس خو نه منمه دغه ځای کې او بیا څه جواب ورکړو لم تسکن من بعدهم الا قلیلا مگر لږ غوندې وخت پکې څوک اوسېدونکي وکنا نحن الوارثین مونږ یو چې نو وارثان څنګه نن خو ته دا کور زما دی دا پټۍ زما دی دا بنګله زما ده څه پکې داسې دا علاقه چې نه هغه زما ده لوی لوی چې نو په جربونو باندې ځمکې وي حسات یې نه وځي خاندان هم ختم شي څوک هم ني الله ته پاتې شي که وارثان یې وي نو خو دغه وارثان هم ختم شي ځمکه الله ته پاتې شي اخري پاتې کېدونکی هغه الله تعالی ته ده اخري هغه ته پاتې کېږي ستا ملکیت نه عارضي ملکیت درته میلاو دی صرف په دې دنیا کې د ژوند تېرولو دپاره دغه عارضي ملکیت دی هغه ولې دومره پوخ ګڼې او ولې د هغې د وجې نه تکبر کې ځان لوی ګڼې تکبر مه کوه راځه د الله دین زده کړه
او دا سوچ وکړه چې زه به په څه باندې الله تعالی راضي کوم. دا یو شی ذهن کې واچوه چې کوم داسې عمل وي چې په هغې باندې الله تعالی زما نه راضي شي. بیا به ته هر یو نیک کار ته لاس ورچې، که وړوکی دی او که غټ دی، هغې ته به ته لاس ورچې چې یاره دا کار وکړم، کیدای شي په دې رانه راضه شي، کیدای شي په دې رانه راضه شي، کیدای شي په دې رانه راضه شي. یوه وړه نیکي به هم تا ته وړه نه ښکاري چې دا سوچ مونږ وکړو چې یاره مونږ داسې ژوند تیر کړو، داسې څه کار وکړو چې الله رانه راضه شي. قیامت را روان دی چې هلته بیا مختورن نه یم. وکم اهلکنا څومره هلاک کړي دي مونږ من قریة د کلونه بطرت معیشتها تکبر یې کړی په ژوند خپل کې فتلک مساکنهم دغه کورونه دی دي لم تسکن من بعدهم اوسېدل نه دي شوی په دې کې پس د دوی نه الا قلیلا مګر لږ غوندې وکنا نحن الوارثین او یو مونږ چې نو وارثان